بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یوه بله زبردسته خوندوره او معلوماتي ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې آیا روژه ماتې د مغرب یعنې د مانځه د ماښام مانځه سره کول پکار دي، دا جایز دي او که نه؟ د قرآن نه څه ثابت دي چې د مانځه سره کوي د ماښام مانځه سره او که نه؟ او که قرآن وایي چې اتم الصیام الی اللیل، روژه پوره کړئ در شپې پورې. دا مولانا صاحب وایي چې شپه څه ته وایي؟ قرآن شپه څه ته ویلي؟ د مغرب یعنې د ماښام مانځه ته شپه ویلې ده، لکه موږ چې د ماښام مونځ سره روژه ماتې کوو، او که نه شپې څه ته ویلې ده. نورې قیمتي خبرې به د مولانا صاحب را اورو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو وګورو. الله پاک د روژې د ماتېدو دپاره د خوراک او د څښاک نه منع کړی بس. ځکه چې هلته راته وایي که نه، وایي کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، او بیا ثم اتموا الصيام الى الليل. یعنی صيام ویل کېږي چې ته په دې درمیان کې بیا خوراک او څښاک نه کوې. نو ته د خپل د سحري د خوراک نه دی کوم چې ته الله پاک وایي د شپې دا مونږ چې ورته څه وایي پېشمنۍ، د پېشمنۍ د خوراک په ته د کوم وخته پورې رسوي؟ د شپې پورې. نو اولنۍ خبره خو دا ده ماشاءالله چې لیل اوس ته چا تپوس وکړی د ماسپښین لمونځ ته څه نوم وایي؟ نو دی به وایي چې صلات اللیل. داسې ده که نه؟ لیل شپې ته وایي، لیل ویلی کېږي شپې ته، او لیل په اصل کې ویلی کېږي تیارې ته. تاسو د خدای لپاره ووایئ مونږ چې روژه ماتو تیارې، او دا مونږ چې ماتو دې ته مغرب وایو که لیل ورته وایي؟ مغرب ورته وایي که نه؟ مغرب اوس الله ویلو ثم اتموا الصیام الى الليل، ته یې رسې الى المغرب، او دا نسبت چاته کې؟ حضور صلی الله علیه وسلم طرف ته کې. دلته ته قرآن ته اوس ګوري، بیا په شیګانو پورې خاندي. شیګانو هم دغه کلمه ویل ده که نه؟ په هغو پورې خاندي، وایي د دوی روژه اوږده وي. هغوی چې تیاره نه لګېدلي قاري صاحب، هغوی روژه نه ماتوي. مونږ چې روژه ماتو حرام راته کوم چې مونږ ته په ځمکه باندې میږی ښکاري. تیارې هغې ته وایي که نه تیاره، چې میږی روان یو تا ته نه ښکاري. خو زه خیر اخو د دو خپل کار دی الله بلا په ګردن د دې صحیح شوله د دو. خو لکه چې دا او بله دا چې روژه دې مخکې ماته کړه هم نه شوه. خو خیر اوس به خلک وایي چې قاري صاحب پکې مونږ ته دا شی اوږد کړو، اوږدو میدانو ماتوي په دغه ټایم باندې. اوس په تاسو سره به دا شی زما خپله روژه ده انشاءالله. تاسو به څه کال ویرېږئ زه روژه څه ټایم ماتوم؟ زه به د قرآن مطابق ماتوم، که پکې غلط ویم خیر دی. لکه چې لیل راغلی په قرآن مجید کې دی، لیل راغلی مغرب نه دی راغلی. نو دې له دو دا لنډه کړې بس ده د نبي علیه السلام، بس دا نور چې څنګه پرېوتو نبي علیه السلام یې خورئ ته وي په هغه ټایم. دا خو 300 کاله پس یو سړي کتاب لیکلی و، هغه وی نبي علیه السلام چې د ماښام بانګې وي نبي علیه السلام وایي چې په دې قرآن مجید کې څه شته د دې خبرو نشته به دي. خو زه خیر هغه ځان له واره کاږه د هغې تپوس په درم هلته کې الله پاک وایي زما نه به د دې لیل تپوس وکړې او تا چې د مغرب سره ماته کړه. نو په قرآن مجید کې اوس صفا خبره ده چې ته به د خپل خوراک رسې د کوم ټایم پورې؟ د لیل پورې. او لیل وګوره په عربۍ کې وایي تیارې ته، وجعلنا الليل دا یو ذکر نه راغلی په قرآن مجید کې. لیل تقریبا چې د 20 او د 25 پیرونه به سیوا راغلی. ته وګوره که د هغې د ماښام دا مرادي جواله دی چې 25 ځګونو کې به لیل راغلی قاري صاحب، او ته دې په یو ځای کې لیل وګوره چې د هغې د مغرب مرادي، نو موږ وایو چې او ته صحیح وي. نه، د لیل نه مراد دی تیاره. دا یاد ساتئ. ته وګوره د عرب والا ټلیفون وکړي په عربو کې خو به څوک که نه میسج ورته وکړه وایي لیل څه ته وایي؟ خو د عربي نه تپوس وکړه، عربي به درته د هغه ډېر راولیکي چې لیل ویلی کېږي تیارې ته. خو الحمدلله زموږ مسلمانان چې روژه ماتي نو تیاره نه وي. خو د دې تپوس به درنه خدای وکړي. ما ته ووایي د قرآن نه چې روژه به رسې لیل ته تیاره ولګي. د مانځه نه پس مونږ خو ما کجورې تیارې نیولي او ګز به دا چلونه د ځانه بزرګان تاسو ته به دا بزرګي هلته وښي. دویمه خبره دا ده که نه چې په قرآن مجید کې دا دي که نه چې ته به دا خپل مطلب څه شو چې خوراک او څښاک به نه کوې، ځان به نهر وساتې. د دوی روژه خو ماشاءالله په هر څیز باندې ماتېږي. مونځ هم په هره بس لکه یو خپل ښکته کړه مکروه شو، او دویمه خپل ښکته کړه مونځ دې مات شو. قسم په خدای که دوی پوهېږي چې مونځ څه ته وایي او دا خپل فتول څه ته وایي. دوی اوس پوهېږي قاري صاحب په دې خبرو و دا ولې قرآن نه دې خبرې پاتې کړي. لکه دا موټه علم خو ته وښایي که نه چې دا غریبان خو فیصله بیا کولی شي که نه چې سبا به داسې مولیان نه وځي چې هغه به ورته وایي په استنجا کې لکه تیز نه شي، که تیز شوې لکه ګوته دې لپړ دې شي په رفتار سره کړه او دا ګوته خطا شوه روژه دې
لاړه ماته شو د دو ښه ابل یو پکې وایي قاري صاحب وایي که په غوږ کې دي لکه ټکې وکړو نو روژه دې نه ده ماته او که په پوزه کې دي وکړو روژه دې ماته ده یا د خدای قدرت مخکې وی چې انجکشن وایي روژه دې ماته که ډریپ کې پاس کړو روژه ماته دا د روژه ده چې دا په دې شیزونو باندې ماتېږي د الله پاک روژه ده روژه ده چې خوراک څښاک نه کوي